او سنن ترمذی کې یو حدیث روایت شو، کعب ابن عجرہ دا یو صحابی دی، سنن ترمذی حدیث دی، هغه مبارکم فرمایي وی چې زه یو ځل نبی علیہ السلام سره ناستم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ډیر نږدې وخت کې با یو فتنه برپاش، فتنه تکلیف، او د دغه فتنه با ډیر شدتي، ډیر بے سختوالی، ډیر بے مصیبتي، او دا کار بزمان پس په نږدې زمانہ کې کیږي. کعب ابن عجرہ فرمائی نبی علیہ السلام دغه فتنه امتحان تذکرہ کړه، یو صاحب مخې ته تیر شو، سر مبارک یم پټو او ټول بدن مبارک یم پټو، هیڅ هم نه پیژان څوک دی. وی چې په دغه وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر کمال والا نظر دے، صحابی ته نخکاری خو رسول الله تخکاری. صحابی ولی یہ چانه پیژاندا، وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اشاره وکړه داسې دغه صاحب ته، وچ وی فرمایل دغه صاحب په دغه فتنه کې په حق باندې، دغه صاحب دا چې تیر شو رسول الله ته یم مخ پټ دی، رسول الله مبارک ته یم بدن پټ دی، دا د دې خبرې دلیل دی چې کوم نظر د مصطفی علیہ السلام دی، دا نظر رب کائنات دا قوت هیڅ چاله نه ورکړی. صحابی د نخکاری پټ دی کپړو کې، نبی علیہ السلام ورته ولی اشاره کا دغه صاحب په دغه فتنه کې په حق باندې. کعب ابن عجرہ فرمائی صحابه خو با حق والا انسان ډیر زر اتباع کړ، پیژانده بیا چې بیا یې اتباع وکړو. نبی علیہ السلام یې گواہی کړي چې په حق باندې. کعب ابن عجرہ فرمائی ز په منډه باندې لاړم، دا انسان ملاس نه راونی و او چې کپړه متر اوچه تکړه. کعب ابن عجرہ فرمائی عثمان ابن عفان رضی الله عنه ما ته پته ولګی دا چې د په دورې خلافت کې په اخرونو کلو کې چې اخرانی کوم شپږ کاله یو 12 کاله یا خلافت کړی دی، اخرانی شپږ کاله، او بیا اخر ورځې باغې کې دغه فتنه برپا شوه، او ابن سبا یهودی سازشو خلک یې پسې روچت کړه، محاصره یې وکړه، په کور کې گیر کا، او د قرآن کریم مبارک تلاوت سورت بقرہ اول سپارہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مبارک شہید شو، او وین مبارک یا پدغ آیات باندې وګرځیدي. ننم هغه قرآن هغه آیات د مبارک د وفا د حیا د سخا گواہی کا د عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ د مبارک په حق باندې. نبی علیہ السلام دا ټول بشارات اولنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خود لیدي، زکه دته پته وا زبمرم